یو حافظ د قرآن د ده په شفاعت باندې به الله لس تنه رها کوي د جهنم نه لایق جهنم د دې حافظ د قرآن د وجې نه به لس تنه الله رها کوي راوباسي چې دې شفاعت وکړي. د دې په ذیل کې درته یو خبره کوم. عیسی علیه السلام به ګرځېده، عیسی علیه السلام به ګرځېده دې کلي ته هغه کلي ته، دا دعوت به یې ورکو الی الله. په یو سفر باندې دي لس اته کور کلي خوا کې دي، نو داسې تېرېده کله لار په مقبره باندې قبرونو خوا کې تېرېده چې ویې کتل پیغمبر و معجزه یې وه، الله ورته هغه مړی و خو یو قسم بده پکوړه وه، سمه پکوړه و ریتېده. ده چې وکتل یا الله چې ده کوم مجرم کړی دی، کوم جرم یې کړی دی، تعجب یې وکړو. تېر شو 4 شپږ میاشتې یا 3 میاشتې پس بیا راځي واپس په هغه لار چې هغه ځای ته راغی، وی راشئ دغه سړي حال وګوره، دا خو هسې پکوړه ورېتېده چې اوس به یې څه حالي. چې راغی هغه ډېر په مزه باندې په مزو کې په یو مزو کې پروت دی. عیسی علیه السلام ودرېد، یا الله الله نه سوال وکړو. زه خو چې تلم د دې قصایب د دې قبر داسې حال و، اوس چې راتلم بل حال دی، د دې حال راته ووایه. الله تعالی ورته وی د یو وړوکی د ده بچی و، هغه ماشوم و، دی مړ شو. چې هغه لوی شو مور واغسته استاد ته غیب بوته، استاد ورته وی زده که بسم الله الرحمن الرحیم، رس کې زده که، دوه کې زده که. خدای ورته وخو. الله ورته وی یا عیسی ما له حیا راله چې دا ماشوم پاک، دا ماشوم پاک په پاکه ژبه زما نوم اخلي او د ده پلار دی زه عذابوم، ماته عذاب د دې ماشوم د وجې نه د برکت نه پورته که مزې مې وله ورکړې. نو دا واړه ستاسو دپاره سبب د نجات دی. خو دا مشران خو نه پوهېږي، پور او پلار وایي دوستا اله اله هېڅ نه وایي، میسر سره یې کا، میسر سره یې کا، ملک د عذاب ته جوړ کړي، بدې جامې ناکاره یې اغوستې. الله دې تاسو بچي ټول قرآن خوان کړي، نو ستاسو دپاره به سبب د نجات، سبب د کامیابۍ، سبب د خوشحالۍ. الله دې موږ تاسو له ټولو له دا توفیق راکړي. مولوي صاحب درته وایي کور کې هر یو حافظ ساجد دی. زه داسې ساده غوندې خبرې کوم، په کور کې تاسو 10 بوجۍ یئ که نه، تاسو مثال خو د بوجو دی نو غټه بوجۍ پېژنئ لوګانو هغه، نو په یو کور کې 8 بوجۍ یي که نه، اوس دا 8 بوجۍ به څوک راوباسي؟ رښتیا ووایئ دا 10 بوجو له یو حافظ پکار دی په کور کې که نه. نو الله دې هر کور کې حافظ پیدا کړي، ستاسو په بچو کې، ستاسو په اولاد کې، ځکه دا بوجۍ به څوک راوباسي؟ الله دې ولا یو حافظ په هر کور کې پیدا کړي. و دې ماشومانو ته خبره کوم، د دې مور او پلار ته خبره کوم. دا ماشومان ټول نابالغه دي، علما ناس دي، قرآن په حرف، په کلمه، په آیات جدا جدا ثواب شته که نه؟ تاسو اورېدلي دي وایي چېرته که نه؟ د حرف، د کلمې، د آیات ثواب دی که نه؟ یو په 10 عام قانون دی. و دی دا قرآن تاسو به دا ګمان کوئ چې دی دا قرآن ختم کړ. دی یو ماشوم شل ځله 25 ځله 10 ځله دا سبق خلاص کړی، نو دا مو وایي چې دی یو ختم وکړ، د 25 ختمونه وکړل. خو که تاسو سوچ وکړو لږ عمیق نظر مازغه غونته دې غاړې ته کوي، دې ماشومانو ته سوچ وکړئ، د هر یو ماشوم 10 ځله دا قرآن ووایي، هر سبق یې 10 ځله وایي که نه؟ دا 10 ختمونه دي. اوس د ده خو نه ښه لیکلی شي نه بد لیکلی شي، د ده هېڅ عمل نشي لیکلی. ښه ځکه دی مرفوع القلم دی، دی بالغ نه دی، د هېڅ نشي لیکلی. ملک ته الله حکم وکړي د دې وړوکي هلک یا جینۍ ده یا هلک دی، د ده دا نیکي، دا تلاوت، دا ذکر، دا مز
د دې ثواب د مور او پلار په عمل نامه کې ولیکا. چا کې ولیکا؟ د مور او پلار په عمل نامه. مور او پلار سرکوزه خبر نه دی، کرګنی په سر کو نه پويږي، عمل نامه د نیکۍ نه ډکیږي. ولې دی زوی ته وای زبا چې ته قرآن وایا، ته قرآن ته کېنه، ته قرآن دکا. هغه ته زمینداره کوي یا دکان کوي یا نوکر دی یاره بلا چې ده، خو دی را لېږلی دی استاد څخه، دی قرآن زده کوي، ماشوم دی. نو الله تعالی دومره لوی غیرتي ذات دی چې د ده عمل نه بربادوي. ملک ته الله حکم وکړي د ده دا نیکي، دا تلاوت، دا عبادت د ده د مور او پلار په عمل نامه کې ولیکه. لونو د دې وړونه د مشرانو ته، مور او پلار ته دا فایده ده. اوس دا فایده ده، نو قبر کې خود فایده ده. د دې وجه نه خو وایي بهم تمترون بهم ترزقون. حدیث کې راځي په دې باندې تاسو د دې د وجه نه تاسو له رزق در